إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد رب صل وسلم عزتمندو حاضرینو باقی تمامو اوریدونکو مسلمانانو ننا سوارلسم تاریخ د صفر المظفر سوارلسوا او پنځه هجری دا د جمعې په دې مختصر غونډه او نشست بیان کې په دې خبره باندې وضاحت کول غواړو چې د الله په نعمتونو شکر ادا کول پکار دي دویمه خبره بیا شکر وای ستا شکر څه شی دی که مونږ او تاسو وګورو د رب العالمین د طرفنا په مونږ او تاسو باندې بے پناه نعمتونه ښېګڼې احسانات دي دومره نعمتونه دی الله وی وآتاکم من کل ما سألتموه رب ذوالجلال وی چې تاسو څه غوښتلی دي او که نه مو دي غوښتلی یا ټول مې درکړي دي سبحان الله بیا وی وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اے بندگانو کتاسو زمان نعمتون شمار شروع گئی یو دوا درې څلور پنځه لس شل دېر سل زر یو لاک نو الله وی لا تحصوها ستا زندگی به ختم شي دا انسے به ختم شي دا شمار به ختم شستا خدا الله نعمتونه بیا هم نه ختمیږي سبحان الله د نعمتونو د الله په مونږ او تاسو باران دی هغه نعمتونه د دین هم دي هغه نعمتونه د دنیا هم دي هغه ښکاره نعمتونه هم دي هغه پټ نعمتونه هم دي دا مختلف نعمتونه دي د الله د مخه تدې ته وګوره یره جی زه خو کنډم یم زه خو بیمار یم زه غریب یم
زه بېوسه یمه ته ځان ته وګوره دا یو تکلیف دی غم دی درد دی د دې په مقابله کې وګوره الہ العالمین تعالی څومره نعمتونه نور درکړي دي دا سترګې ځان له نعمت غوږونه ځان له نعمت جبا ځان له نعمت غاښونه ځان له نعمت دا ښکلې چهره ځان له نعمت په مخ باندې وریځې باڼه په سترګو دا ځان له نعمت لاس خپا د دې خوځول دا د بدن هر اندام او حصه ځان له نعمت دی بیا الہ العالمین عمر درکړې ځان له نعمت ځواني درکړې ځان له نعمت کور درکړې ځان له نعمت بیبي درکړې ځان له نعمت اولاد درکړې ځان له نعمت پیسې درکړې ځان له نعمت بیا دې نه مخکې دا د دنیا نعمتونه دي که نه د دین نعمتونه وګوره الہ العالمین انسان پیدا کړی دا ځان له نعمت په انسان کې مسلمان پیدا کړی ځان له نعمت او په مسلمانانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړی دا ځان له نعمت بیا لوی کتاب قرآن درکړی دی ځان له نعمت وذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ اللہ وی نعمتونه میرا یاد کا یو دو نعمتونه لوی دی قرآن میں درکړی دی قرآن سره میں استاذ محمد رسول الله درکړی دی صلی الله علیه وسلم دا ټول نعمتونه دي دا به کم کم مونږ او تاسو شمارو کنه یو خو نه دی دوه نه دي اوس به مونږ کو د دې نعمت په مقابله کې څه شکر د الله د نعمتونو شکریا ادا کول الہ العالمین وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الہ العالمین وی ما اعلان کړه اعلان داده بندگانو کتا سو زما د طرف نا پدر کړه شو نعمتونو باندې شکر ادا کو نو هغه نعمتونه در لزیاتو ما او کتا سو زما پدې درکړې شو نعمتونو ناشکریو کړلانو الله وی بیا می عذاب تم ځان نیوا او علما صوفیا وی الشکر قید الموجود وصید المفقود دا الله په نعمت باندې شکر چې ادا کې نو تعالی چې الله کم نعمت درکړی دی دا به تا سره پاتې کیږي دا یې فایده ده او د نورو نعمتونو دپاره به جال خوریږي تعالی به الله نور نعمتونه هم درکوي الله وی الا ازیدنکم نعمتونه درله زیاتوما خو زما وروره ځان پوه کا شکر په دې خبره باندې دا قیمتي خبره و پرې ټول تقریر کې دا ویخه دا 2 منټه 3 منټه خبره دا به ان شاء الله لري ټول تقریر نه قیمتي وي او د خلاصه را شکر ستوي په دې ځان پوي کا
د شکر الفاظ دا دی ته شکر نه وای چې شکر دې خدایا شکر دې ربا دا شکر نه دی د شکر په معنا ځان پوه کا که یو سړی ټول عمر وی چې شکر دې خدایا شکر دې خدایا دا بیا هم شکر گزار نه دی شکر وی ستا علامہ اشرف علی تانوی رحمه الله لنڈو سر ختم کړي دا شکر ستوي اپنے منعم کو پہچاننا دا نعمت چې تابانه چا کړي ره آغا او پیجنې دیتا شکر وي ته چا پیدا کړي الله تعالی رزق چا در کړي الله تعالی خوشحالی چا در کړي الله د دې نسبت الله ته دې ته شکر وي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الہ العالمین منگوتا سنائیو گیلہ کئی خیال مولے اللہ وی چھ دو مورا پیدا شوی سدم نپی جندلا انسانو زناور کے دقا فرق دے تو گورا د چرگی دا بچے چی انڈی نروزی خپل مور پی جنی دا غوا بچے خپل مور پی جنی د سپے بچی دا مور پی جنی د پیشو بچی دا مور پی جنی دا سره کنا بیا چې وخت ریږي نو د مور بیا هیر شورانه کوي انسان دا سره چې انسان پیدا شو نہ مور پی جنی نہ پلار پی جنی صرف جڑا پی جنی میاش دو دری تیرے شینو اللہ گیلہ کے زما بندہ اس دم نہ پی جندل نو زمانے پہ تیرے دو دے مورو پی جندلا بیا دے پلارو پی جندلو تر ماما کاکا خپل پردے دیو پی جندلو گٹو تاوان دے مو پی جندلو خوالاوی گیلہ میں دادا چیز دیو نا پی جندلما سبحان اللہ زده و نه پیجن مونږ ټول داسې یو خپل مور پیجنو پلار تره ماما کاکا والله مو نه پیجندو الله پیجنا معرفت الہی الہ العالمین هغه ذات دی چې پیدا کړی ما خالق دی زما رازق دے مال رزق راکے مدبر دے دو دنیا نظام چلولو والا دے صفتون دادی دادی نو دام کوا چی زما دو سجدو لائقم اللہ دے زبادا تندے خاورو کی اللہ تیگدما زبا سوال دا اسبابنا بالا تر چکو ما نو صرف دا رب العالمین بسوال کو ما زخپل دا پا بدن کی بہترین اندام چی دا مخدے دا دی آجیزی چکو ما دا خاورو کی گدما نو صرف او صرف اللہ تبا گدما فیدہ بیسی ایو شاعر کله کله سمندر کوزه کې بندي کنه ډیره قیمتي خبره کړې ده د سجده مبارک ما تا تا نصیحت کوي چې وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے قیمتي خبر وہ ہے ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آغا یو سجدہ چاغی نستا نفرت دے تو دا خپل تندے یو اللہ تا خاورو کی نگدے داتا تا گران خکاری بندہ دو کشوے
خطا شوی قسم دے دی یو سجدہ کے دا کمال یو د الله دلبار کې د سرخ کته کو د دنیا ټولو دربارونو کې به د سر اوچت وي ټولو دربارونو کې به د سر اوچت وي ښا نو الله وی والله اخرجکم یو خبره را یاد شو ډیره قیمتي خبره زمونږه په گاڑو باندې یو سټیکر کله کله مونږ لګولې په دکانونو کې مو یو سټیکر لګولې د لاسه کې کله کله جمعتونو کې هم دا سټیکر لګېدلې یہ سب تیرا کرم ہے آقا یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دا خبره د شرک ده مونږ ډېر په خوشي برکت د پاره د گاډو په شیشو لګولې په خپلو محلاتو په کوټو مو لګولې برکت د پاره معنی سره وی دا ټول چې سدي کنه دا ځواني پیسې خزا بچی مال دولت وی پیغمبر دا ستا د مخه دي زه دې حد ته چې ورسېدم وی دا د پیغمبر د مخه وینا خطا څه شوې خطا شوې داسې وی چې یہ سب تیرا کرم ہے مولا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دا خو ټول د الله فضل لے ځکه خو زما پیغمبر سلیمان علیہ السلام دقه سوال کوي چې رب اے زما ربا سوال در نکوما رب غفر لی وهب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربا کمال ورکول والا تیزستا پیغمبر تا تا محتاج ما سوال کو ما رب غفر لی اے ربا درجے میں بلند کی داسی بوے ربا کما کے کمال وے نسل خزمی وے خسل خزنا تارا لیو بچے رانو کو ماں کے کمال نشتا کمال استاد نو رب غفر لی ربا درجے میں بلند کی او دویم سوال لے وحب لے ملکا ربا داسی بادشاہی در نغاڑما چی زمان بعد بل چال بیان ورکے دا بصرف زما خصوصیت وی نو اللہ وی زما پیغمبر سلیمان دعا دی قبول دا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ستا دا کور سا خبر دا مڑا ستا دا بنگلا گاڑے کاروبار کارخانہ سا شہر اللہ وی ما خپل پیغمبر سلیمان علیہ السلام لسلے تابع کڑا داغ یو تخو داسی ٹیکنالوجی میں ورلا ورکڑلا دمرا عروج میں ورکو چی آغا دورنا تردی دور پورے او تر قیامت پورے مقابل سوک نشی کولے مون خو ترقی وکڑا جاز مو جوڑ کو ترقی رکھا نا خو جاز سارا عوارض دی رورا دیل بی ایرپورٹیم جوڑے او سیب آغو با سامان محدود وی سورلیم محدود دا دنیا کے غٹ جاز 1200 سورلی اڑی تقریباً 2000 3000 10,000 زا قیامت تنیز دے پوری خبر 10,000 دینا برا بلا سوک نشی جوڑو خبر یہ سلیمان علیہ السلام لا اللہ تخور کو
سلے تابیدار دا پدی تخبانے لسنا شلنا سلنا زرنا شپگ لاکھ خلق با یک وقت بانے ناستو او دا شپگ لاکھ خلق لاندے با تخ پا ہوا باندے روانو او دا دے کنیکشن دا سلیمان علیہ السلام زڑ سارو تیشا زڑ کے بارالو تخ با تیشو سلو شا سلو بشو اچت شا کینا داغ زڑ سارو سخرنا له الریحا دمرالوے کمال میں ورکو والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد هذا عطاؤنا اللہ وی بالکمال میں داور کو چاگا سرکشا کجروا مخلوق چی پیریان شیطانان دی آغا میدد تابیدارو گرزولا دمرا طاقت میں والا ورکو د پیریانو د پاره ځان له جیلونه جوړ کړي واغې کې وې پیریانو له سزاګانې ورکولې سپیریانو باندې به آبادۍ کولې نو سپیریان به سمندر ته داغي بیخت کوزول او ملغلرې به پراخ کړي خو الله وی چې واور اخرنه خبره هاذا عطاؤنا دا ورکړه الله وی زما دا یہ سب تیرا کرم ہے مولا هاذا عطاؤنا الله وی دا ورکړه خو زما دا اخو زورکم فمنن امسک بغیر حسابا بہرحال نو رب العالمین دو طرف نا ٹول نعمتن دی اللہ وی خو نعمتن مقصد دادے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر للہ اللہ وی ما لقمان تا حکمت ورکڑیو لقمان سوک دے دو امت پکے اختلاف ضرور شتا چی دا پیغمبر دے کولی دے بہترا خبر دادا چی پیغمبر ندے ولی دا اللہ دے ذوالقرنین ولی دا اللہ دے پیغمبر ندے بھئی پدے خبرو با جگڑی چا سرنکی زمون خلق کل فضولیاتو کیوں نخی فضل دا آدم دا ابراہیم علیہ السلام دا گڑ وخی چاو پڑی دا آغا رنگ سنگو تا استیور سرسوے مارا زمون پیغمبر چی اسمان تا خطو سنگ جامع پغاڑا کو سڑے پخپووی کنا پسر ٹوپے وکنا کیسا خبر امام شعرانی و عالم دے کی دیشی دا خبر بڑے رو خلقو بدم بولے اعتراض والا خوڑی ری کر امام شعرانی و عالم دے اغن شاگر تپوسو کو وی حضرت دا اللہ پیغمبر قبر کی سنگ جوان دے دے توجہ رہا سنگ جوان دے دے نن کو پا حیات النبی بانے خلق ملک شڑشم بائی سڑی بلکار نی دکانداری صرف حیات النبی را پا ٹھینکے بانی بیم لکلی حیات النبی زندہ باد پلوٹو بیم لکلی حیات النبی زندہ باد پا محراب کے بیم لکلی حیات النبی زندہ دا دکان دے دا ذرا بل سنشتہ بری دکان کی امام شیرانی تو وی شاگر وی دا اللہ پیغمبر قبر کی سنگ جون دے رے آگا جواب ورکی بچیا آگا تپوس کوا چی تانے قبر کی فرشتے تپوس کئی رب دین پیغمبر داغا قیدہ ستا دی سرسے مدے چی پیغمبر قبر کی سنگ جون دے پریگی رے سڑی دے خبرو نا تیر شو دے خبر
امت ته د ډېر لوی لوی غرونه مخې ته پراته دي، د دې هوارولو خیال ساتل پکار. نو په دې بچا سره جګړې نه کوي چې ذوالقرنین پیغمبر و که نه. زلیخا یوسف علیه السلام سره واده کړی که نه. په دې باندې خلکو مناظرې کړي چې زلیخا یوسف علیه السلام ته واده شوی و که نه، نو ستی ورسره سوی مړه ته څه کوې؟ د دې خبرې فایده مونږ ته شته؟ هېڅ فایده نشته. یو ځل زمونږ په دې ملک کې په دې جګړه وه چې مانځه کې به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به وې که ولا الضالین به وې. په دې جګړه وه. دې ته زمونږ علما د دوادیانو او زوادیانو جګړه وه. مناظره ولګېدله، هغې طرف ته دلایل پیش کوي چې ضالین ضاد به وې، دا بل وایي چې ولا الضالین زواد به وې. مولیان غصه شو، دلایل ختم شو. یو مولا را پاسې وی چې چا ویلې چې ولا الضالین هغه پکا ټکا کافر دی. ابل لا پاسې وی چې چا ویلې ولا الضالین هغه پکا ټکا کافر دی. ایسی یو ساده مسلمان پاسې رو صادر له ټکور کو پولی واچلو په کړس کړس یو خاندل روان شو. چا ونیول ولې خاندې؟ وی شکر دی یو زه مسلمان یم. ولا الضالین والا هم کافر دی، ولا الضالین والا کافر دی. ټول عمر کې مې مونږ نه دی کړی، نه مې ضالین ویلی او نه مې ضالین ویلی دی. زه مسلمان. زمونږ جګړې دې حد ته ورسو، زمونږ جګړې دې حد ته په منبر د الله د پیغمبر منبر مونږ مولیان وایو که نه؟ دا خبرې زه وایم په ډېرو خلکو بدې لګي. زه هم مولی یم. مونږ مولیانو کې دا لویه فتنه ده چې په منبر کینو اواز کو پیغمبر میراث دی منبر، خدا پیغمبري میراث زه د خپل زړه تاو د پاره استعمالو چې چا سره مینا لګي شي وای 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 وای. بیا د هغه ځان سره جمعې مانځله صادر او جامې نه راوړي، هغه به تش لغړ مولا سره د خدای مورانه. مونږ دا منبر اواز کو د نبی میراث، لیکن خپل تاو پې وباسو، زد ور باندې وباسو نه. نبی په منبر د چا بېعزتي نه وه کړی، د چا ذاتیات یې نه و چیړلي، زما د نبی اخلاق. ورته پته ولګېده چې دې پلانکي مونځ کو خو بې اودسه پته ولګېده. دی ورته ونه وی چې پاسه اودس وکړه. څه وایي؟ وی ما بالو اقوام، ټولو ته یې مخ راواړو. هغه ته اړو ګوري نه، ټولو ته وایي وی د هغه قوم څه حال دی چې بې اودسه مونځونه کوي. ټول صحابه لاړل اودسونه یې وکړل. څومره ښکلي اخلاق. حاجی وی کتل اودس دی، یو صحابي اودس کولو دا ګیټې وچې پاتې شولې. نبی السلام داسې مخ واړو وی ویلن للاعقاب من النار، اودس کې چې دا ګیټې وچې پاتې شي هغه اور کې سوځېږي. صحابو بیا منډه کړه اودسونه یې وکړل. څومره ښکلي. یو صحابي راغلی کلمې ویل، هغه دور کې مانځه کې خبرې درسته وي. شروع د اسلام کې به صحابو مانځه کې خبرې کولې. بیا وروستو آیات رالو قوموا لله قانتین. الله وی خبرې به نه کوي، عاجزۍ سره، صرف ما سره به خبرې کوي. دې صحابي ته پته نه وه. دې چې راغې نیت یې وتړلو، یو ته ویې لکه څنګه یې، بل ته ویې طبیعت دې ښه دی. دته خو پته نه وه که نه. نا صحابو ورته سترګې ورانې کړي او غاښونه یې ورته چیچل چې چپ شه. دی نه چپ کېدو. اخره کې چې چا ور سره خبرې نه کولې، بس چپ شو. چې سلام وسرخېرو ټول ورته ببر شو. مانځه کې خبرې، مانځه کې دلته دې چېرته ماشوم ورانې ونه کړي. څه یې بټ هغه ماشوم چې څومره ورانې کړی به وړي، خو چې دا مونږ ورپسې څومره غوبل شروع کړه د ماشوم پله څومره شي. داسې نه که نه؟ خپلو کې ناست ماشوم ورانې وکړو یو منټ روا درې، او چې مونږ خو دا خپلې خولې را کولاو کړو که نه، بیا هغه ماشوم نه مونږ 100 درجې بری نه. صحابه را ببر شو، مانځو کې خبرې، مانځو کې خبرې. سړی غصه شو. د الله حبیب یې دی خوا راشي چې کېنولو
څنګه کم ځای نه راځي ها کېنه او بس اوبه راوړې والا هله خوراک راوړې بل ته چاپي والا وکړه داسې ښه ستا صورت یې په ځای شو نو دی دا مسله چې بیانوي که نه الله دا صحابي وی زما مور پلار دی د دې پیغمبر نه قربان شي قسم په الله ما داسې معلم او استاذ چرته نه لیدلی او نه مې د صفتونه داسې اورېدلي دي قسم په الله نه ما ته غوسه وکړه نه ما ته بدې ردې ویلې خو ما ته ښکلې خبرې وکړې څومره ښکلي اخلاق بهرحال نو په فضلو خبرو کې به نه انخلې نو الله وی ولقد آتینا لقمان الحکمه الله وی ما لقمان له حکمت ورکړو حکیمو خود پړو والا حکیم نو چې په خلکو یې دوايانې خرڅولې نه حکمت د دینو اسمانی علوم به خلکو ته بیانولا د خلکو جوړ به الله سره پیدا کولو وتبتل الیه تبتیلا الله وی بندارا مخ کی شاماتا پرا مخ کی کېدو باندې اے بندارا کشاد طرف الله د دمې سرا زمون د شيوخ و شیخ او په فن تفسیر کې زمون روحانی کا مولانا حسین علی الوانی رحم الله باوی د دې معنا کوله مونږ د خپل استادانو نه اورېدلې ده چې هغه به وی وتبتل الیه تبتیلا دا الفاظ داري چې بابا او بابا دا اصطلاح مولانا حسین علی سے بمانا کوله چې بابا او بابا مخلوق سے رشتہ توڑ خالق سے رشتہ جوڑ نو الله وی لقمانم دکا کارو چې مخلوق نه به د خلکو رشته کټکولې خالق سره به جوړولې ان شکر لله او الله وی کله د سلیمان او د داوود علیهم السلام د معجزو تذکرو کی سر الله پاک وی وسپنه می ولا تابع کړي وا د ویلې شوی وسپنې چینې می ولا را بهر کړي وي لوی دی ګونه جوړ کړیو داغي لاندې باپو میاشتو هورونه بلوا بنو چیدل وقدور الراسيات خو الله وی د دې نعمتونو باوجود ما حکم دې اعملو آل داود شکرا الله وی اے د داود علیہ السلام خاندان او بچو زما د الله د طرف نه دا حکم دی چې زما د دې نعمتونو شکر ادا کوئ دا امنا چې دا چا تاسو رسدي دا د الله د مخه دی دا د الله د مخه دی او الله وی وقلیل من عبادی الشکور الله وی زما بندگانو کې داسې دانې د شمار دی چې هغې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي الله دې پکې مونږ او تاسو راوړو اے د الله د مخه په مونږ او تاسو لوی نعمتونه لوی نعمت دې مخه پکېږه چې جی ګرانی ده وی به کنه زمونږ رازق څوک دی الله دی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها زما دا
20 کیلو توړه یادېږي چې په 180 روپۍ وه زما یادېږي کېدای شي د مشرانو دې نه مخکې نورم ارزانه ورته پته هغه 180 باندې چې توړه وه نو هم مونږ او تاسو خوړه صحیح ده که نه نن چې په 3000 ده هم مونږ او تاسو یې خورو معلومه شو چې رزق ورکولو والا څوک دی مه خفه کېږه بھائی چې حدیث کې راځي الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله وی پیغمبر اعلان وکا یو نفس انسان دے که نفس د پیری دے کدا نفس د مار دے د لړم دے د مرغانو دے میګې دے چنجې دے هر څه چې دي الا وان نفسا لن تموت دا حدیث دے ان روح القدس نفث فی روعی وی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام راغه ماته وکی پټه خبرو کړه هغه داوا الا وان نفسا لن تموت ایس نفس لبا مرگ نرازی مرگ بکل رازی حتی تستکمل رزقها چې رزقی پورشی مرگ برازی چې رزق دی په دنیاوی مرگا بس د رزق ذمہوار اللہ دے رازق کل اللہ سورہ نحل کے ہوئے رب العالمین سورہ نحل کے دسارو صفت کے اے بندہ تعالی میں ساروی در کڑے دے چیلے دا غوادا گڑا دا اخان دی نبی اللہ وی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ توجہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللہ وی دے سارو کی تعالی خائص دے چکل لاستا کور تا پا وقت ماخام کے مڑ خیٹ رازی و سار کی پنہر بانزی تو خو ظاہری خائص تا گورے نانا فنا فی التوحید خلق وی ظاہری خائص مراد ندے معنوی خائص مراد دے معنوی خائص دادے لکم فیہا جمالون اللہ وی تعالی دا اللہ دا توحید او دا دی خبری چی رزق ورکولو والا اللہ دے دے سارو کی خائص پروت دے کلا چی سہر استاد موگینا ساروی پڑے کلاو شو سرن تلاڑونو داد دی خبری دلیل لے چی رازق تنی رازق اللہ دے او چی کلا دا ساروی پا مڑی خیٹی بانستا درواز کے اولاڑ دے بیام سوچ کا کہ باران ورے گے تو رشپدا یخنی دا گرمی دا ہر حال لے خستا دروازہ بند دا دا سارویستا پا در اولاڑ دے دبل در تلانڑا نو اے بندہ کتابانی صحت دے بیماری دا غریبی دا مالداری دا لوگا تندا مردا خودر دا اللہ بن پرے دے دا اللہ در پرے ندے ایو بزرگو دا غر سر کے دا اللہ عبادت بے کولو اللہ بولا رزق ور کولو درے ورزی پہ اللہ رزق بن کو امتحانن اگا بزرگا دا غر نراکوشو لاندے راگے د یو کافر دروازه اوڑا بولا آغا روت آورتوی سری وی دوڑای آغا والا دری روٹے ورکی دری روٹے ورلا ورکی آغا ننواتو گیٹی بند کو دا دی کافر دا کور اڑان دی یو سپے پروت چی سنگ داروان شو بزرگا سپے ور بسی شو غپا 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 پا دیکی آغا چه کتل چې دا سپی ما بسیر یو ډوډۍ ورواچو هغه سپیا ډوډۍ وخوړله بیا راغروال غپیږي بیا ولا دا بله ډوډۍ مو ورواچو
هغه چې وخوړه بیا ورپسې را روان دی غپېږي یا درېیمه ډوډۍ م ورکړه نو چې هغه وخوړه نو دې بزرګ مخ راواړوله سپي ته وایي ډېر بد اصلی بې غیرته مالک دې درې ډوډۍ را کړې وې او درې واړه تا وخوړه هغه ورته وایي دا زه نه یم زه ادب سره خبرې کوم دا تا چې څه ویلې بد اصله بې غیرت دا زه نه یم دا تی سپی ګویا شو ولې وایي ستا مالک حقیقي الله پتا باندې درې ورځې ډوډۍ بنده کړله ستا دا غیرت و چې د الله در دې پرېښود کافر په در ودرېدې او دا زما مالک دې مجازي حقیقي خو الله دی خو ده زه ساتلی مجازي یو هفته وشوه مال یې څه نه دي راکړي بیا هم زه د ده په دروازه کې ناست یم مونږ به ګورې د الله دره که ګرانی ده او که غریبي ده او که بېروزګاري ده څه به وې ربه تا پیدا کړی ما تا نه به یې غواړم او ته به یې راکې ذموار ته وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وی ته خو اشرف المخلوقات په مخ د ځمکه چې سا والا څیزونه دي ټولو له رزق ورکولو والا ځي کاڼو کې دننه چینجوله هوا کې مرغانو له اوبو کې کبانو له سړو کې میږیانو له الا علی الله رزقها بهر الله خو ځان له خبره ده چې رازق څوک دی په دې بیا خبره خو خبره بل خوا لاړه چې بای دې ته مو ګوره چې په ما غریبي ده یره جی په ما بدن کې مې دا ځای کنډم دی دا دی دا دی بل طرف ته وګوره تا باندې به د الله ډېر لوی نعمتونه وي شته که نشته او د دنیا نعمتونه پرېږده د ټولو نه لوی نعمت د کلمې دی دی که نه دی لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان ایمان لوی نعمت قرآن لوی نعمت دا الله ته تندې خاورو کېږدي دا لوی نعمت دی که نه دی دا لاس د خپل رب ته نیولی دی دا لوی نعمت دی که نه دی لئن شکرتم لازیدنکم الله وی زما د نعمتونو شکر ادا کا زیاتم شکر سره اپنے منعم کو پہچاننا چې چاته پیدا کړی چاله چا څه درکړي دي هغه وپېژنه هغه سره روغ وکړه د هغه ځان تابعدار کا لکه مونږ کوو جي تابعدار جي تابعدار دقسې د الله تابعدار ربا تابعدار ته چې سوې ستا حکم او زما په آمنا وسلمنا دا په دې باندې زمونږ رب خوشحالیږي الله دې مونږ او تاسو ته په دې ماتو ګړو خبرو د عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا ان الحمد